حاجی دا وخت چې کوم د نو زه د کوزدیر باډوان چې کوم پل دی د بټخیل نه هغه په ښکته باندې تللی دی د باډوان طرف ته چې تللی دی نو په دغه ځای کې زه ولاړ یم دا د سوات سیند دی مخامخ چې ښکاري هغه طرف ته چې کوم دغه د باډوان سیمه ده او دا شورګري دي او نن سبا چې کوم دی نو په شورګرو کې د شولو غوبلې دا روانې دي یو غوبل دغلته روان دی هغې ته ورځو چې څنګه چلې غوبل څنګه کېږي جی قدرمن کتونکو دا وخت زه د باډوان په سیمه باندې روان یم ولاړ یم دا شاته تاسو ګورئ دا غوبل شوی دی د دغه د شولو او په شولو چې کوم خلک لګیا دي دغه په خاخو باندې چې کوم غواړي راغونډي د غوبل متعلق باندې تاسو ته موږ ګورو چې غوبل چې کوم دی دا څنګه کېږي دا مخکې څنګه په خوا به دا په غوانو باندې کېدو اوس خلک په ټیکټر باندې کوي خو بهرحال غوبل دی صرف د غوانو تبدیلي چې کومه ده نو هغه په ټیکټر کې راغلی د باقي چې کوم دی نو سیسټم هماغه شانتې دی کوم چې د پخوا زمانې نه مشرانو را روان کړی دی نو په دغه حواله باندې تاسو ګورئ چې یاره داسې دي جی کتونکو دا وخت چې کوم دی نو دا لاندې تاسو ګورئ دا شولې دې ته درمن وایي په دې درمن باندې کوم ځای کې چې لکه غوبل کېږي نو په هغې باندې لکه درمن دغې ته وایي په دغه درمن کې دا شولې دلته اچولي دي او دا په ټیکټر باندې غوبل کوي لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلي چې یاره دا چې کوم دی نو غوان به و خو د غوانو ځای چې کوم دی نو اوس ټیکټر نیولی ځکه چې خلک غوان نه ساتي یا غوا سوي نه ساتي نو په ټیکټر باندې چې کوم دی نو دا شولې غوبل کېږي او دې ته چې کوم دی نو پور وایي لکه څنګه چې د ګوړې پور ده نو دغه شانتې د شولو د سیز ته هم پور وایي او دا په ټیکټر باندې چې کوم دی نو باقاعده غوبل روان دی بس ده بس او دا غوبل ختم شو او څنګه چې دا غوبل ختم شو نو دغه شانته بیا په دې بل سایډ باندې چې کله کم ځای شوی دی غوبل شوی دی نو په هغې باندې دلته دی اوس لګیا دي دا پروړه چې راغونډی دې ته پروړه وایي که نه نو کم چې د بوس ته لکه د بوسو شانته کمه پروړه ده نو هغه پې جدا کوي او دانې چې کوم دی نو دا لاندې پاتې کېږي د شولو دا وګوره دا غوبل مطلب دا چې دا د شولو دانې چې کوم دی نو دا پاتې کېږي دلته دا دانې دي او د دې نه چې کوم دی دا پروړه لرې کېږي او دغه دانې چې کوم دی د غوبل په دغه کې راشم دا د شولو دا لاندې پاتې کېږي او پروړه چې کوم دی نو هغه دغه سایډونو ته دا وړی کېږي دا خو لا لږه لمده هم ده خو به هر حال دغه طریقې کار ده چې دا پروړې بیا د دې نه ټوپونه جوړېږي او وروسته بیا دا په ژمي کې څاروي چې دی نو دا خوري او دا راته ووایه چې تاسو لکه دلته دا ستاسو پروړه دی او غوبل دی پخوا به دا څیزونه چې کوم دی نو په دغو باندې کېدل په غوانو باندې به کېدل اوس تاسو لګیا یې په دغه باندې لکه په ټیکټر باندې کوئ ولې لږ دا مخ کاره کوي نو بس دا د سهولیت زیات شو دا ټیکټر پې اوس وګرځي او دا پروړه ترې لرې کړو دا کومه ښه شوله چې پاتې شوه بیا مو دا هغه ترېشل دغه کړی په هغې باندې بیا پاکوو ها په دغه ترېشر باندې پاکوو شولې ټیک شوه او مطلب دا ده چې غوان اوس د خلکو کره نشته دی که ولې د غوانو را سیسټم ختم نه غوانو سیسټم ختم اوس څوک نشي ساتلی ګیا ډېره ګرانه یو لکه ساتنه هم ګرانه ده ته په دې حواله باندې څه وایې جانانه دې خوا ګوره ماته لږ تیز خبرې کوه تاسو ډېره مهرباني ډېره شکریه چې دا زاړه یادونه خلکو ته راښیې دا به چې مخکې بالکل په غویانو کې دا هر سړي به د یو بل نه غویان غوښته او غویان به د یو کس ونه پوره کېده او هغې ته بیا پرې منځ کې موږېټه کوالې او هغه به یو کس په بس چاپېره ګرځېدو چوکه به ورسره وه هغې کې به ناراض غوایي هم وه به غټه لانجه وه او بس به ډېر په تکلیف سره به کېده او اوس الله پاک دونه رحم کړی دی چې سهولیت دا راغلی دي غویانو کار د دې ټیکټر نه علي د دې ټیکټر نه علي او بیا یې داسې دا پروړه ترې لرې کړي بیا ترې را پروړه لرې کړي بیا داسې چل وکړي چې دا کومه لاندې شوله چې پاتې شي دا لکه ګندۍ نو دوی یو تاوان دا کېږي چې کله باران وچېږي دوی نه دا شوله پر دغه کې وځي پر خاوره کې وینخلي اوس ما د هغه حاجي صاحب سره خبرې وکړې نو هغوی چې دا باران شوی زموږ د ډېره شوله لاندې دغه شوه ښه دی دا به مطلب دا دی او دغه بس ضایع شي بیا ضایع شي او ضایع کېږي بیا نو اوس بیا په دغه ترېشل چې پاک دي بیا ترې اروجي وباسي ماشین نور بیا ماشین او ټیک ده نو بس دا چې کوم دی دغه بابا ستا سره دا دې ته خاښی وایي
دا چې کوم دی نو خاښۍ ده دا خاښۍ د دې ځیږي نه شروع شوې ده او دغه شانته په بره باندې تللې ده دا تاسو وینئ دا په سرمن باندې چې کوم دی نو تړلی کېږي دلته هم چې کوم دی نو دا سرمنې دي خاښۍ په خپل ځای باندې چې کوم دی نو ډېر لوی اهمیت دی ځکه چې دا واڼې چې راغونډېږي د شولو ده دا د خاښو نه چې کوم دی نو بغیر نه راغونډېږي او څنګه چې دلته په شولو کې د شولو په غوبل کې ضرورت وي نو دغه شانتې د دې په د غنمو په دغه کې هم ضرورت وي او دا شولې دي دا تاسو وینئ دا دغه شانته دا لکه شولې دي په دې د دانې نښتې دي او دا هم اوس غوبل ته تیارې پرتې دي او چې کله دا ختم شي نو بیا به دا په دې درمن کې غوړولی کېږي او بیا په دې باندې ټیکټر ګرځي او د ټیکټر سره به چې کوم دی نو بیا زمونږ دغه سیستم دی دا څنګه چې اوس د دوی نه دا پروړ لرې کړي نو چې کومې شولې لاندې تللي دي نو د هغې بیا دا ډیری دی دا د شولو هغه ډیري دي چې اوس دلته کې دغه تړلی کېږي دا شولې شوي دي دا بیا دغه درمن نه دغه نه د بوټ نه رالرې شو بیا په دغه درمن کې چې کوم دی نو لکه دغه کېږي او دا یې په دغه تریشر باندې پاکړي دي او بیا چې دا بوجۍ چې کوم دی نو ډکې شوي دي بابا دلته زموږ سره سپین ږیری ناست دی دا د معاشرې د ټولو نه بزرګي د زمونږ دا تاریخ دی ژوندی تاریخ دی بابا تاسو وختي یو نوم واغستو چې یاره لاندې هم څه شی اچولی دی د دې درمن نه کامبورې دا کامبورې ورته څه وایي څه شی دی خلک دغه دې څیز ته کامبورې وایي دا هغه دغه غونته کې دی چې لکه په دې درمن باندې چې را شورې پورې نه نښلي دا پخوا به تاسو چې کوم دی لکه دا غوبلې په دغه باندې کولې په دې غوانو باندې کولې اوس ټیکټر پیسې غوان نشته کولې ها ټیکټر آسان دی غوبل له شین کولو او غوان د